السلام علیکم د الفاظ ډیجیټل نتورک سره زه جمیل خان یو ځل بیا موږ سره موجود دی عابد خان ازاخیل تعلق د پیښور سره دی او څلېرویشت کاله د دوی تجربه ده په سعودي عرب کې په خصوصي طور باندې چې کوم دوی د تنظیم جوړ کړی دی اوورسیز رایټس واچ په نوم باندې د سعودي عرب کې چې کوم پاکستانیان ژوند کوي مزدورو لذي د هغوی په حق باندې به خبرې هم کوو او تاسو به خبرو هم خو نن زموږ موضوع ده چې کوم جایز لارو باندې خلک ځي مزدورو له هغه خلک او دویم نمبر هغه خلک چې کوم د مزدورۍ په نوم باندې یا د عمرې په نوم باندې یا د حج په نوم باندې لاړ شي او هلته بیا خیرات غواړي زکات غواړي او خلک په عذابوي خپل خلک هم په عذابوي او د نورې دنیا خلک په عذابوي په هغې به خبره کوو سر دا راته ووایه چې د دغه خلکو تعداد دې کې پاکستان نه زیات تر خلک د کمې صوبې دي چې د هلته د حج یا د عمرې دپاره یا د مزدورۍ دپاره لاړ شي ورته خیرات زکات غواړي. ډیره مننه جمیل صاحب ستاسو د وخت راکولو. نن سبا وخت کې چې وګوري او چې د عمرې ته لاړې الله دې ډېر زر بوځه عمرې ته او قسمت یې انشاءالله که خیر یو ځای عمره کوي انشاءالله. د خیرمات چې کوم دي بیکاري ورته چې وي نو هغې کې زموږ پښتانه هم شته دی او د پنجاب سره چې کوم تعلق لرونکي خلک دي نو هغه هم ښه ډېر دي او داسې سند سره هم شته دی بلوچستان سره هم شته نه چې صرف یو صوبې والا دي خو دې سره د دې لاړ شي قانوني ویزه باندې اول ته کار کوي غیر قانوني نو چې وګورې تا ته قدم په قدم باندې خیرمار میلاویږي او داسې مطالبې درنه کوي چې سړی ورسره خفه شي چې یاره ورکړي ورته پیسې ځکه چې هغه تا ته داسې کیسې وي چې بس دوکه دیږي که نه خو د دې سره زموږ د ملک بدنامي کېږي. نن سبا د ویزټ ویزې چې کومې دي زه به ته به یو قانوني ویزټ کې قانوني ویزه به دي او پازابوي به دي په ایرپورټ باندې د دغه خلکو د وجې ریسنټلی زموږ د کلي یو کس و تروړ سره عمرې ته روان و د تروړ خاوند هم ورسره و اسلام آباد ایرپورټ باندې هغه هلک واپس و او په سرو سترګو یې وژړل ښه کاري و عالم و ورته یې ویل ستا عمر 20 سال دی او دې عمر کې چې کسان لاړ شي څوک پټ شي څوک خیر غواړي څوک څه کوي حالانکې هغه ښه صحیح و خو څه د دې څه غلطو خلکو د وجې هغه د عمرې نه راواپس شو. نو زه کسانو ته مینت کوم چې وروڼو عرب ملکونو کې د خپل ملک نوم روښانه کړئ جنګ جګړې دا د دیزي کلچر رواج چې کوم دی دا د پښتنو دغه شی لږ سیډ لګېده تاسو د ملک ترجماني کوئ دا شلوار کمیس چې چا په غاړې دا د پاکستان جنډه ده د دې جنډې احترام وکړئ ځکه چې ما ډېر پښتانه ولیده کلاو ګریوان اوچتې پنسې څادر په اوږه ته وې چې پېښور کې ګرځي پېښور کې هم داسې ګرځېدل نه دي په کار او لکه مهذب انسان او د حیوان نو د معاشرې چې کوم دی تاسو یو ترجمان یې په یو ملک کې تاسو چې په ایرپورټ باندې کوشئ تاسو دا شلوار کمیز زموږ پہچان دی د دې تاسو چې لازمي یو ملک له ځای د هغې د قانون احترام به کوئ دا چې کوم خیر غواړي کوم کسان داسې منشیات فروش دي چې څومره غلط کارونه نن سبا پکې د بده مرغه زموږ پښتانه وال دي داسې نورو صوبو والم دي پکې دې شیان نه ځان ساتل پکار دي. عابد صاحب تاسو یو خبر وکړه چې دلته پکې بیا منشیات فروش هم شته یا داسې خلک چې لکه مطلب دی چې بس سټایل انساني لکه بدل سټایل کې ګرځي غیر مهذب سټایل کې او بیا راته ده ووایه چې کوم دا بیکاریان خلک دي د دوی د وجې خو یو طرف ته د پاکستان بدنامي کېږي خو بل طرف ته که مثلا سبا یو سړی نوی ځي نو هغه ته څه مشکل جوړېدی شي د سعودي قانون بیا څومره سخت دی د دغه خلکو دپاره مشکل خو ورته جوړ شول ځکه چې نن سبا مخکې ویزه یو نارمل حالات کې به خر ځانه لګېده اوس پکې دومره ویریفیکیشن یې راوویستې ځکه چې د دې خلکو د وجې نو دیو له پکار ده چې یاره ځای د قانون احترام کوئ د قانون مطابق ډیوټي کوئ ځکه چې ستاسو د وجې هر یو شلوار کمیس والا په غلط نظر کتې شي په نیګیټیو انداز باندې څه وخت کې د دې یو عزت او یو پهچان خو څه خلکو د وجې چې ځینې خلک منشیاتو کې ملوث دي هلته کې ځینې خلک بیکاریانو کې ملوث دي نو هغه چې کوم زموږ د شلوار کمیس د پاکستان کوم عزت دی نو هغې ته ښه صحیح نقصان رسولی دی. نو دغه منشیات خو موږ ګورو چې بیا په څه وختو کې سرونه قلم کول نو اوس هم هغه قانون شته دی او خطره دوی ته به یې که هلته لاړ شي او بیا ګرفتار شي قانون شته ورسره او اوس هم زیاتتر چې کوم دی هغه قانون هم شته او چې څومره وټساپ یوز کېږي هغه د پاکستان وټساپ کې د پاکستان نمبر یې دا هم ډېره د افسوس خبره ده. نو زه وایم چې زما څومره پښتانه وروڼه دي د قانون مطابق ژوند وکړئ د خپل ملک د خپل وروڼو خویندو د خپل علاقې عزت وکړئ او بل
زه جمیل صاحب له ما انټرویو نه مخکې ووایم په دنیا کې خفه کېږو به نه خو بې اتفاقه قوم پښتون دی. که انډین ګورې که بنګالي ګورې که فلپیني ګورې هغه خپل سړي نه سودا کوي، خپل سړی پروموټ کوي، خپل سړی سپورټ کوي. واحد پښتون قوم دی چې هغه انډین هم سپورټ کوي، بنګالي هم سپورټ کوي، پنجابي هم سپورټ کوي. ودرېږه پنجابي هم زموږ دلته زموږ ګرونه دي خو خپل پښتون سپورټ کوي، خپل ورور سپورټ کوي، پاکستاني سپورټ کوي. موږ خو عابد به یو وګورو موږ ډېرې نارې ووایو چې یاره پښتون قام پرست دی، پښتونولي داسې پښتونولي داسې نو هلته پې بهر بیا عمل درآمد نه کېږي. یاره هسې بس نه کېږي. ډېره د افسوس خبره. هلته زما سعودیه کې بزنس دی، زه ګورم زما آفس له نه چېرته نیپالي راغلی، نه چېرته انډین راغلی، نه چېرته بنګالي راغلی، خپل بنګالي له ځي یا خپل انډین له ځي. واحد پښتون قوم دی چې خپل سړي کمې غواړي او بیا چې په خپل کلي کې دی بیا د خپل کلي کشي لکه پښتنو کې د خپل کلي کشي که نه نو هغه دی بیا سم کمې غواړي. او زه هر چا له وایم جمیل صاحب دا خبره نوټ کړئ، پښتون پنجابي هر یو ټول دا زموږ ګرونه دي خو نږدې سړی هغه دی که نه چې کوم ستا د ادیرې یي، ستا د کلي، ستا د کټ، ستا د اجرې سړی یي، ستا ته هغه نږدې دی. هر یو پښتون ته وایم دغه خلک سپورټ کوي، لرې مه ځئ، خپل د علاقې خپل رور خپل عزیز تربور خپل کلیوال سپورټ کوي. که سپېده ځي ستاسو کلي ته به راځي، خو کوشش دا وکړئ چې ځکه ستاسو د هدیرې سړی دی، ستاسو د غم خادی سړی دی، د جومات کې یو ځای ناست دی، دا خلک سپورټ کوي. دا مثل زما ټولو پښتنو له دی په دیرو کې په سلونو خلک وي، وګورئ خپل د اجرې جومات د هدیرې سړی سپورټ کوي. د همدا خلک به په تاسو خاورې اړي، همدا خلک به ستا اجره کې ناست دي، همدا خلک به ستا په کټ باندې ناست دي. یقینا زموږ خو عابد صاحب مشر مو دی او ډېر دوه پیغامه یې ورکړل چې یو د خپل خاورې عزت وساتئ، ځکه چې خاوره که ترقي کوي نو په عزت، په احترام، په قانون باندې کوي. دویم نمبر خبره ده چې خپلو کې یو بل سپورټ کوي پښتنو. زما درته د یو کشر په حیثیت باندې دا دغه دی چې په خدای یقین وکړه که ستا بیا سبا مړي له پردی سړی راشي، ستا ژوندي له غم خادی له نو همدغه خلک به موږ په کاري کې ډېر ښکلی ډېر دروند پیغام یې ورکړ، ډېر یو ښه معنیخیز خبره په دې کې پرته وه چې ستا د هدیرې شریکوال دی، ستا کلیوال. نو یقینا دا یو ډېر غټ پیغام و. موږ به تاسو مختلفو موضوعاتو باندې خبرو، ښه پیغامونه به هم درکوو. مهرباني وکړئ دا مخکې شیر کړئ او په دې باندې پخپله هم عمل وکړئ چې زموږ دغه پښتنه خاوره چې دا د تېرو 500-500 کالو نه په جنګونو کې یا په داسې حالاتو کې روانه ده چې په تکلیفاتو کې ده، نو چې دا په شریکه باندې ښایسته کړو. مننه.